امرؤ القیس یو شاعر داغه ډېره لویه نامه شوې وه او دنیا به داغه اشعار اورېده خلکو کې ډېر مقبول دا د خدای تقسیم دی چې څوک په سرنګ کې رنگ کی او څوک په سرنګ کې رنگ کی او څوک په سرنګ کې اس پتہ نه لګي څوک د پیرای په رنگ کې رنگ کی د دنیا مریدانو کنه جی څوک د دولت پر رنگ کې رنگ کی دنیا تی غیر چاپیری خان صاحب نواب صاحب ارباب صاحب څوک ته اقتدار پر رنگ کې رنگ کی منسٹر صاحب وزیر اعظم صاحب رنگ دے لکه اوس پاکستان کې وګورئ جنیجو صاحب د پاکستان وزیر اعظم لوی لوی بزرگان او لوی لوی اهل فضل چې دی یا ورته ناستی جنیجو ورته تقریر کوي چې په خبرو هم نه پوي دا دغه تقسیم دی د دنیا خبرې دی وقتی رنگ دی راغله دی نن بئی او سبا بنی او کمال او عقل چې دی هغه دا نه دی چې ته د نن ورځې په تماشا دومره غاوره شي چې سبا ورځ در نه هېرئ رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده یو ځای به ګورې نن به پکې لوی حل چلی هغه ځای ته به سبا ګورې سیلای به پې الوتي هېڅ به انسان کې لوی کمال دا پکار دی چې د نن نه په سبا نظری او چې په سبا نظر نه و چې د دې شي انجام بچي او نتیجه بچي خلق خواري رسوایی ذلیل نو دا د خدای تقسیم دی سو کې په سرنګ کې رنگ کړي او سو کې په سرنګ امرؤ القیس شاعر او ډېر لوی نامه و د نورو ورو شاعرانو وی چې مونږم شاعران یو دام شاعر دی زمونږ څوک نامم نه لیو څوک چې دی امرؤ القیس څوک چې دی امرؤ القیس راځي چې مړی چلے والا جوړ کړی دی د مرګ ورته وی راځه دلته یو مشاعره ده دا خبره نوې نه ده دا د پخوا نه داسې را روانه لکه وختي راته چاوي چې یو مولا وی چې بجلیګر مولا تقریر کړو یو سوال می پیو کو قرآن او تخته دو جواب نو ماوی چې بجلیګر مولا بتختی ولی او که کومه خبره غلطه کړي یا مسله غلطه کړي کنه جی نو تختم بولی زما خو نفس
د پمن سپینم ز خپل نفس کم غنم پمن سپینا دا می ایمان دی چې په دې سړکو چې کوم پمن سپې ګرځي او دنیا ته کرکه کوي زما دې په خدای قسمی چې زه د هغې نم ځان لاندې ګڼم ما د تختېدو څه کار دی خو که ته ملا صاحب ما مسله غلطه کړي او ته راته رښتیا صحیح وښیې زه به برملا اعلان وکم چې دا پلانه خبره ما غلطه کړې وه زه توبه وباسم خدای دې راته معافي نو ته په دې خو غټ سړی کېږې نه که نه چې بجلیګر ملا خلقو ته وایي چې مې وتښتو ده او څو پورې چې د تښتېدو خبره ده نو بجلیګر ملا په 40 کاله کې د پاکستان حکومتونو نه دی تښتولی دی اجراګانو نو ته به څه وتښتې تاسو پوه شوئ په خبره تښتېدو خبره نشته د یرې خبره نشته خبره د تحقیق حق ده خبره مې غلطه کړي برسر عام به معافي وغواړي غریب سړی وي زما په خبره رته تکلیف رسیدلی د ډیرو کسانو کور ته د شپې تلی ما معافي مې ته غوښتې ده چې زما په خبره ستاړه ته تکلیف رسیدلی دی معافي درنه غواړم د معتبرانو کړپې زما په خبره چاودی خدای دې کورم وران کړي او غریب سړی چې زما په خبره خفه شي د شپې کورونو ته ورغلی معافي مې ته غوښتې په سړک د پاسه د غریب په خپو پرېوتو ته تیار یم چې زما د وجې د هغه دل شکني ونشي او د غټایټو پروا نه لرم پروا صرف د خدای د ذات لرم چې د چا په قدرت کې زما ځان دی زما مرګ او ژوند زما عزت او ذلت دا ټول د خدای په لاس کې دی دا د بنده په لاس کې دی نو امرؤ القیس روان کو راځه دلته مشاعره ده چې بوتلو نو چړې مړې ورته راویستې ویل مړکو دی هغه ویل ولې ویل دا ټوله دنیا تا پسې ده زمونږ څوک نامه هم نه علي هغه ورته ویل وجنی مې ویل او وجنو دې پرېږدو دی نه ویلې وجنی خو مې وجنی خو یو سوال جواب به زما کور ته خو رسوي زما د مرګ نه رستو ویلې بالکل وی ما چې مړ کړي او تاسو کلي ته لاړ شئ نو زما دروازه کې به یو نیم بیت دی بیت نیم بیت پیژنئ بیت معنا نیم څه شعر ویښ شئ ویښ لغوندې ویښ شئ داسې سیلاب در باندې را روان دی چې د ځانه به خبر نه یې پړسېدلي خېټې به په اوبو د پاسه روان یې یو غرق به یې ویښ شئ عذاب الهی چې راشي واورئ تاسو دا نیکان منځګزار شیخان وغیرہ صاحبان چې اجیان الہی عذاب چې په ملک راشي په خدای قسم د ټولو نه به مخ کې تاسو اغستی او ټولو نه به مخ کې تاسو تبا کېږي ولی زکا چې ته یوازې دې دپاره نه چې خپل ځان نیک کا ته دې دپاره چې ځان نیک کول خو پرېږده ته به در په در خاورې په سر د بل نیک کېدو پسې ګرځې په بني اسرائیلو چې عذاب راغی نو ځوانان بیزوګان شو او سپینګیري پکې د خنزیر په شکل شو سپینګیري پکې خنزیران تپوسو شو چې یا الله د سپینګیرو څه ګناه کړې وه چې دا د خنزیر په شکل شو وی دا سپینګیري په خپله خو نیکان وو خو د نور چا د نیک کېدلو کوشش نه کولو نو ځکه د دوی عذاب چې دی د ځوانانو نه زیات قرآن ته خیال وکړئ قرآن ته
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو یو بہترین امت یی چې تاسو خارج کړلې شوی یی د پاره د خلقو، خارج کړلې شوی یی یعنی امت مسلمه چې ده الله وی ما وستری دې د پاره چې تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، خلق ته د نیکۍ هدایت کوي او د بدو نه به منی کوي، تاسو کار بدای دانه چې د دکان نراله اذان دی اوریدو د کارغه غوندي ټیټ پاس شو بیا لاړې په پوکم او په پاو باندې اون ختی، تاسو کار بدای ځوان الکی او پلار رواني او بل الک په مخه درغه زوی دی رور دی دوست دی ورته وکړه یو حدیث مې اوریدل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې درته وایي نو هغه ته حدیث بیان اینی تاسو وایي په ایمان علماء لیکي چې یو دیو په یو چندخ مینو نو چندخ بچ پاغه ډند کې आवाज ډې ټې 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 کولو نو پالاره بچ سوک تیرې دو نو هغه نه به تاسو کو چې دا څنګه आवाज دی هغه ویل چې چندخ आवाज سخا مردار ول خو رب د غزنه به ونی و 60 به ته پرې مړ به لار شاړه شو چې په د لار سوق چې ژوندې زیل ته مړ پروت دیړه هر کښ چې داس بلا یو خيار سړیو هغه وی چې دی لار کې څه چل چې را روان شو دیو په لار ناشته ورته لو درګه کاکا دل تکین کینولو چې پدې کې چنډه आवाज ټې 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 ول دا څنګه आवाज ول الله ریرانو دا आवाज په دنیا کې د دې ثاني نشته ا دیو پلاس ملا ور تلاس راخ کو ول دا مخامخ د چندنو غر ده دا ټول می تعالی در کو ځان له خرڅوا او رازا او بچی کوا زکه چې زما د معشوقه आवाज ته د خستا و په چندخ مې نن کته پر رسول الله مین وینو تاب د رسول حدیث خزی تم ویلې زوی ته بدیم ویلې دوست ته بدیم ویلې چې وکیدا چې زه د خپل محبوب یو خبره ده کته په خدای مین وې نو ته په ایمان وای چې په دنیا کې به د خدای د خبرو نه سیوا تا بل خبره کړي تاسو خیال راغلی اوس مونږ ساسه داسي یو سپدسي ملک یو سیګو چې قران نوم چې مونږ واورو وای د خدای په جمعات کې ناس یو منځ تراغلی اول ز ورپسې تاسو چې مونږ دا واورو چې قران کریم نو زمونږ په دیړه کې څه خاص قسم سرور او خوند او مزه پیدا شي چې قران زما د خدای د کلام نامه دی واغسته دا عزیز تاسو پڑھئ تسبیح کې دا ماما خبر یې اورا دا عزیز یا تا واورید چې حدیث د سردار کونین خبره الله تم پڑھ کی چرته مونږ هو به ال سړی کیګو چې زمونږ ایمان د وېسه قرنی پشان
اویس قرنی په غره کې اوسېده چیلې او ګډې ساتلې او غره کې واورېد چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی اسمان ته وکته خدای ما په ایمان راوړې دی او یا الله داغه نن نه ز پاغم به نه چا ورته غره کې وې چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې تی یو غاښ مات شوی نو امبوري راواغست ځان نه غاښ وویستو اړه کې خیال کو چې اسنه چې هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وویستو نو پاس نه یو وویستو بیا اړه کې وې چې اسنه چې هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وویستو نو بلې د جام نه ځان نه وویستو رکی خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل پکې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې وکړ حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات ترستو دا زما جوبه والا او دا پاغه غره کې او ایسي قرنی اوسېږي دا غله یو عمر فاروق د وفات نرستو عجوبه چې یوړه او ایسي قرنی ورته ډېر وجړ ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وي نور مې هیڅ نه دي کړی او دا مې اورېدلی چې زه په چامین یم یو غاښ مات شوی دی نو ما دا ټول ویسته چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه وي زما عزیزانو عرض داو چې سو پورې زمون پړه کې د قران کریم او د حدیث نبوي یو خاص درد نه پیدا ترغه پورې مونږ ته د ایمان د تیرولو تصور چې دی هغه هم غلط دی تصور نن ستا ملک ټول فراډ او دوکا ده ټول ملک دوکا ده تاسو وګورئ کا په اخبارونو پوهیږئ اخبار ګورئ ریډیو چا کوي ریډیو باندې اورئ ټي وي چا کوي ټي وي باندې اورئ اسلام 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 یو شور وزیران راضی صاحب اسلام اسلام ضیاء الحق صاحب دے اسلام اسلام جنیجو صاحب دے صاحب اسلام اسلام پنچنکاتی پروگرام دے صاحب نئی روشنی سکول بورڈو نہ لگی دلی دی صاحب نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول کے تو گورا برتی کی گی سوک لگیا دی عام چ سوک دا بیخ پل دی پکی برتی کئی دا بابا دا خپلو زیم نشتا دا دا ایم این اے خلق دیو دا دا ایم پی اے خلق دیو دا دا منسٹر کسان دیو بی اے بی ٹی او ایل ایل بی کڑے دا آخواران در پا در خاوری پا سرگرزی دا بیخ پلوانو لسم کڑی اپا علا منصب لگی دا غریب بچی ایل ایل بی کڑی اغتا جونیئر کلرکی نمیلائی دا ستا ملک